د الله په ذات به اعتماد کو څنګه اعتماد وکړو دا حدیث مبارک یو څو جملې ما ولوستې رسول الله مبارک خوب لیدلی دا بخاری کې هم ده او په مسلم شریف کې صحیح حدیث دی او امام نووي رحمه الله هم دې کتاب کې را نقل کړی دی مشهور حدیث دی رسول الله مبارک وایي زه ودوما عرضت علی الامم ما په خوب کې ولیده چې امتونه تیریږي انبیاء ته مخکې دي او امتونه ورپسې دي و یو پیغمبر مې ولید چې یو څو کسان دي ورسره یو داسې پیغمبر مې ولید چې درې څلور دي ورسره داسې امت مې ولید چې یو وړه ډله ده ورسره او داسې پیغمبر مې ولید چې یو امتي ورسره نشته ویل په آخر کې چې مې وکته یو ډېر لوی ډله را روانه ده ټوله فضا یې پټه کړې ده ویل ما په خوب کې ووی چې دا به زما امت نو ما ته جبرائیل ووی چې نه دا موسی علیه السلام او د هغه قوم دی دا ستا امت نه دی وی زه خاموش شوم او بیا دوباره چې ما وکتل نو د هغې نه لویه ډله را روانه وه نو جبرائیل ما ته ووی چې دا ستا امتیان دي او پدې کې به 80,000 کسان بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته شي او دا 80,000 به یو د ځان سره 80,000 کسان بوزي دا خبرې چې یو څه واورېدې نو د رسول الله مبارک په ملګرو کې هغه ګوټ کې یو سړی ناست و د هغه نوم دی عکاشه ابن محصن دا صادر د دې ګوټ نه ونیو یو کمبل و ورسره او د هغه ځای نه را منډې کې رسول الله مبارک ته ویې ما ته دعا وکړه چې زه هغه 80,000 کې ما الله شامل کړي رسول الله مبارک ویې ته پکې ویل ته یې پکې نو بیا بل را پاڅېده نو رسول الله مبارک هغه کېنه ویل دا یو سیټو بس دا یو ټکی و چې دی یو ته میلاو شو دا هر چا ته نه میلاویږي بهرحال دا خبرې وکړې او رسول الله مبارک کور ته واوړېد صحابه په خپل ځای پاتې شو تبصره پې شروع شوه چې دا 80,000 کسان څوک کېدی شي چې دا به بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته شي مختلف رائے مخې ته رالې چې دا د رسول الله مبارک ملګري دي یا هغه څوک چې اسلام کې پیدا دي یا هغه چې 2 دینه یې قبول کړي دي رسول الله مبارک واپس راووته ویل تاسو په څه شي تبصره کوئ نو هغوی ورته وویل چې داسې واقعات دي نو رسول الله مبارک ورته وی چې نه ما الذي تخوضون فیه رسول الله مبارک وی دا تاسو څه بحث مباحثې کوئ نو فاخبروه صحابه ولا خبر ورکړه چې تا یو خبره وکړه چې 80,000 کسان به بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته شي د هغې تحقیقات کوو رسول الله مبارک ورته وی هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون دا ما چې کوم 80,000 کسان تاسو ته ووی دا هغه خلق دی لا یرقون چې پچې دم نه دی اچولی ولا یسترقون او نه خپل ځان پچا دم کړی دی چې یاره زه بیمار یم یو سړی مولا صاحب له لاړ شي چې ما باندې دم واچو چې زه ښه شم او یا بل چا له لاړ شي تعویذګر له لاړ شي جعلي پیر پسې لاړ شي چې ماله دا وکړه ماله دا وکړه الله پرېږدي او مخلوق پسې لاړ شي دا یو صورت دی دویم تاسو په فیسبوکو کې به ګورئ بلا جعلي پیران دي د روپو دپاره او د دې ذلیلې دنیا دپاره یې ځان ذلیل کړی دی او د ساخت تعویض او د قرآن او د حدیث په دغه باندې بانه جوړئ د هغې په ذریعه باندې د خلکو نه پیسې راټولئ رسول الله مبارک وی دا 80,000 کسان هغه دي چې نه څوک دم کړی دی او نه ځان پچا دم کړی دی ولا یتطیرون او نه پال نیولی دی پال وعلى ربهم یتوکلون
په خپل پروردګار کامل اعتماد کړی دی دا هغه خلک دي د دې ټکو مقصد دا دی چې د الله په ذات باندې کلک اعتماد کول دا د انسان عزم او د ایمان علامه ده چې دی به د خدای په ذات باندې چې که ما ته خیر را رسي که شر را رسي او که خوشحالي را رسي او که غم او که مرګ او که ژوند او هر څه حالت چې په ما باندې راشي دا د الله د طرف نه دی